بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو او نن د پروګرام کې منګه د رمضان مبارک د تراویح په باره کې یو څو گزارشات کوو. سامعین حضرات، د رمضان مبارک د شپو د قیام او د مانځه په باره کې مستقل صحیح حدیثونه راغلي دي. یو حدیث پیش خدمت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قام رمضان، څوک چې د رمضان د شپې ولاړو کی ایمانن د ایمان په حالت کې و احتسابا او د ثواب په نیت باندې غفر له ما پکړی شدتا ما تقدم من ذنبه، هغه چې دنه مخکې ګناهونه شوي. دا حدیث مبارک بخاری او مسلم کې راغلی دی. د دې حدیث نه علاوه نور حدیثونه هم دې باره کې شته. د دې حدیث سره پیرست کې علما وایي چې د تراویح مونځ راځي. د تراویح مونځ د جمهور علماو د امت د څلورو امامانو په نسبت باندې دا سنت ته او سنت مؤکده دی. دا مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی او بیا د صحابه کرامو نه د اجماع په هيئت سره، یعنی د ټولو په اتفاق سره دا مونځ د تراویح شوی دی. د خلفای راشدین په زمانه کې اهتمام سره مسجد نبوي او نورو جماعتونو کې 20 رکعاته شوي دي. د دینه زیات هم بعضینو کې شوي دي او خو په 20 رکعاته باندې د اکثر امت هغه اتفاق دی. د دې وجنه د دې مونځ د تراویح اهتمام پکار دی. بعضی خلق په میډیا داسې راځي چې څوک دې مونځ ته بدعت او منګړت مونځ وایي لکه روافض، او بعضی ورته هغه وایي چې دا ثابت نه دی. بعضی ورته دا وایي چې یاره دا 8 رکعاته به وکوشل نه کوو. محترمو سامعینو، دا مونځ دا په دې طریقه باندې د جمهور امت د حرمین معمول سالها سال د عمر فاروق رضی الله عنه دور نه رستو پاتې شوی دی. د دې وجنه د ټولو مسلمانانو دپاره د دې شاذو خلکو په خبرو پسې تګ نه دی پکار او دا مونځ اهتمام سره پکار دی. زمونږ په بعضې جماعتونو کې دا مونځ ډېر په جلتۍ سره کوي. عوام هم داسې کس پسې ځي چې هغه دا مونځ زر زر کوي، او چې څوک تیز مونځ کوي زر د دې نه ځان خلاصوي، نو خلک داسې امام پسې ځي. خو محترمو، دا ښه کار نه دی. دې کې رکوع، سجده، قومه، جلسه او تلاوت دا صحیح طریقې سره پکار دی چې 20 رکعاته سړی وکي، خو په قلار په آرام سره وکي. دا نه چې لکه د چرګ ټونګې وي او د مونځ به احترامي کوي. د دغې په ځای باندې هغه ختم کول پکار دی چې سړی قرآن کې ختم کې شریک شي، آرام او اهتمام سره قرآن ووري. برحال دا موقع ده چې ځای نشي. تراویح وموشي، تراویح نه رستو بیا
پښمني کې د تهجد او د نفل اهتمام هم وشي. ډېر داسې بختور خلک شته چې هغوی په دې شپو کې د سره چې کوم دی نو خوب نه کوي او آرام بیا دروازې وکړي، شپه ټوله په عبادت باندې روڼوي. چې کوم رونه کولی شي دغه خو ډېره بهتره خبره ده. دې شپو کې نفل هم چې دی نو پکار دي چې سړی نفل کوي، خو حدیث کې قیام راغلی دی. علما وایي دا نفل هم شامل دی، تلاوت هم شامل دی او ذکر له هم شامل دی چې سړی په دې شپو کې استغفار هم وایي، کلمه طیبه وایي او دارنګې علما وایي چې لا اله الا انت نستغفرک ونسألک الجنة ونعوذ بک من النار. دا کلمات هم وایي. ورسره اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. دا کلمات هم وایي. الله تعالی دې موږ له د دې شپو د عبادت توفیق راکړي، ځکه چې دا موقع ده. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.